که واتس اپ استعمالوي نو دا ویډیو چې د تاسو د پار لازم ده ځکه په خپل واتس اپ کې تاسو له دا سیټنګ چې دا لازم کول پکار دي که دا سیټنګ تاسو ونه کوو نو د دې سره تاسو میسیجونه ویډیوګان تصویران هر قسمه شی چې تاسو په واتس اپ کې دا ضایع کېدم شي ځکه زیاتره کسان چې د کاروبار د لپاره واتس اپ استعمالوي او په هغې کې ډاکومنټس لیږي تصویران لیږي ویډیوګان میسیجونه پکې کوي ځینې کسان پکې د کور والا سره خبرې کوي یا تصویران ویډیوګان لیږلي دوی چې دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا زموږ سره پراته وي کم کاروباري کسان چې اکثر د روپو لین دین باندې کړی نو په هغې کې او وایس میسیجونه پراته وي د لیکلو میسیجونه چې دي دغه پراته وي نو دوی وایي چې دا هر سره زموږ سره محفوظ وي اکثر ځینې وخت کې دا چلو شي چې د واتس اپ چې دی بند شي یا د موبایل مات شي یا د موبایل ورک شي یا د نمبر ورک شي نو د هغه واتس اپ چې دی هغه دوباره نه کولاوي ګره سره وجه نه کولاوي چې د دې نمبر یا اکثر په خپل نوم نه او یا په خپل نوم خو چې د لاړ چې هلته کې دفتر ته چې زموږ دا نمبر نو هغوی دا نمبر چې دی ستا د نامې نه ختم شوی دی یا بل کس راایستلی دی یا بهر ملک ته لاړ شي او هلته کې خپل واتس اپ کولاوي نو اکثر د دې واتس اپ چې دی دا نه کولاوي ځکه چې هغه نمبر په عمل کې کار نه کوي او تاسو چې کوم نمبر د دې ځای نه د ځان سره وړئ یا د هغه ځای په نمبر باندې ستاسو اکاونټ او پاکستان ته راشئ نو دلته کې بیا ستاسو هغه اکاونټ چې دی دا نه کولاوي چې هغه نمبر بند شي نو بیا هغې ته هغه او ټي پي کوډ نه راځي نو د دې د وجې نه ستاسو هغه واتس اپ چې دی دا بیا نه کولاویږي نو په واتس اپ کې یو داسې سیټنګ شته چې تاسو خپل واتس اپ چې دی دا هر ځای کې کولاولی شئ او هغې سره به ستاسو میسیجونه او هر سره چې دي دا به محفوظ وي نو دا تاسو ټول له دغه سیټنګ چې دی په خپل واتس اپ کې کول چې دي دا لازم دي د هغې لپاره موږ د خپل سکرین ریکارډنګ چې دی دا کولاوو د سیټ ته به تاسو ته زموږ دا واتس اپ دا سکرین چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي نو په دې کې چې دی له پاسه به تاسو ته د ګوټه چې دی درې ټاکې ښکارېږي دا درې ټاکې چې دي دا به ځان سره ووایي چې دغه یو د څنګه ووالل نو تاسو ته به دا اپشنونه چې دي دا به کولاو شي په دې کې به سیټنګ له ځان سره چې دی دا به کولاو کوي چې څنګه یو سیټنګ کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي اکاونټ چې لیکلی دی خوا ته د چابۍ دا نښه ده ځکه زیاتره کسان چې دي په انګلیش نه پوهېږي نو اولنی نمبر آپشن دی د چابۍ دا نښه چې ورته ده دا به له ځان سره چې دی دا به کولاو کوي چې څنګه یو دا کولاو کړو نو تاسو ته به دا مخ کولاو شي په دې کې به درېیم نمبر آپشن تاسو ته ښکارېږي دا لفافې دا نښه ده ایمیل ایډرس چې دی دی ورته لیکلی دی دا چې دی دا به له ځان سره دغه شانتې ووایي چې څنګه دا تاسو داسې ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ دې مخ ته راغلی نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي دا ایډ ایمیل لیکلی دی به شنه پټه کې د سپین لیکل دي دا به له ځان سره چې دی دا به دغه شانتې ووایي چې څنګه یې دا ووایو نو تاسو به دې مخ ته راشئ په دې ځای کې چې دی خپل ایمیل به ورکوئ ستاسو سره چې کوم ایمیل په موبایل کې هغه ایمیل چې دی په دې ځای کې به ورکوئ خو چې ایمیل تاسو ته یاد وي ځینې کسان خو ایمیل هم ځانه نه جوړوي صحیح ایمیل نه وي اخوا دېخوا ایمیل یې هغه که ورکړي نو بیا هم د هغو هغه سره چې دي دا ضایع کېدی شي نو لاول نمبر خو به ځانه صحیح ایمیل چې دی دا به راښکوي نو دغه ایمیل چې دی دا په دې ځای کې ورکوئ چې څنګه یو دغه ورکړو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي لاندې نیکسټ دا نیکسټ چې دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایي چې څنګه یو دا نیکسټ ووالو نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي په دې کې شپږ انچې کوډ چې دی ستاسو دغه ایمیل ته چې دی هلته کې به تلئ نو دغه کوډ چې دی دا به تاسو راوالی او دا به په دې ځای کې ورکوئ چې څنګه په دې ځای کې ورکړو نو دغه ایمیل چې دی دا به ستاسو د واتس اپ سره چې دی دا به یو ځای شي چې دا یو ځای شي نو که تاسو خپل واتس اپ هر ځای کې کولاوئ نو هغې ته به دغه او ټي پي کوډ ځي او د دغه ایمیل په ترو باندې چې دی تاسو خپل واتس اپ کولاولی شئ نو په خپل واتس اپ کې دا سیټنګ چې دی دا لازم وکړئ که دا سیټنګ تاسو نه کړی نو د دې سره ستاسو واتس اپ چې دی دا به محفوظ نه وي خو ایمیل چې دی دا به هم د ځان سره یاد ساتئ ځکه که ایمیل ستاسو سره بیا نه او ستاسو نه یري نو بیا به هم ستاسو واتس اپ چې دی دا به خرابېږي